امام که د جمعې په خطبه کې د عربۍ دعاګانې وی نو اوریدونکي په دې باندې امین ویلی شي او که نشي ویلی. نو ګوره جي د دې جواب دا دی چې کله د جمعې په خطبه کې امام د عربۍ دعاګانې وی نو اوریدونکي په خوله باندې به په دې امین نه وی، ځکه چې کله خطبه شروع ده نو اوریدونکو ته د هیڅ یو دعا، د هیڅ یو ذکر، د هیڅ یو درود شریف او په خوله باندې د امین ویلو اجازت نشته، دا جایز نه دی. په دې کې به ګناوي پوره توجه سره دی کینی او د امام خطبه دی په خاموشۍ سره سکی دا دی واوري. دویم یو ملګری تپوس کوي چې د جمعې په خطبه کې زه شریک ما خو د امام आवाज یا سلو دی، مسجد غټ دی یا لوډ سپیکر خراب دی او د امام د خطبې आवाज ماته نه را رسي، زه نه اورم، نو آیا په ما باندې خاموش کېناستل ضروري دی؟ نو جواب د دې دا دی چې ته به خاموش کېنې تر څو پورې چې تا ته پته ده چې خطبه شروع ده او خلک خاموش ناستي، نو ته به څه کېنې، خاموش به کېنې، خبرې به نه کې، په دې باندې ګناهګارېږي. او چې کله خطبه ختمه شوه او ته خاموش وي، تا ته آواز نه دی در رسېدلی، نو ته دا مه وایه چې ما ته به ثواب میلاو شي که نه، تا ته د دې نورو اوریدونکو په شان د خطبې د اوریدلو پوره ثواب څه شو جي هغه میلاو شو. بل یو ملګری تپوس کوي چې د امام خطبه کوي نو چې د لومبۍ خطبه کوي نو بعضې کسان د تحیاتو په شکل ناست وي نو د لاسونه یې تړلي وي، او بیا چې دویمه خطبه کوي په دې منځ کې اکثر دعا له لاس اوچت کي، او بیا چې دویمه خطبه کوي نو د لاسونه یې په دې پتونانو ایښي. نو ګوره دا ډېر ښه سوال دی. ردي جواب دا دی چې د جمعې د خطبې د اورېدو په ټیم کې خاص قسم ناسته ضروري دا نه ده. هرې طریقې سره چې کېناستې خو امام ته به د پوره توجه وي او خاموشۍ سره به ساورې خطبه به اوري. بعضې کسانو لومبۍ خطبه کې لاسونه تړلي وي، دا تړل پکې نشته، او اکثر د خطبو په منځ کې لاس اوچت کي، د دعا دپاره لاس اوچتول نشته، بلکې دغه منځ کې به په خوله باندې دعا هم نه کوي، په زړه کې دعا غوښتلی شي، او بیا په دې دویمه خطبه کې لاسونه په پتونانو ایښي، نو دا لازم ګڼل نشته او خاص قسم ناسته څه ضروري نه ده. هره طریقې سره چې کېناستې خو امام ته به د پوره توجه وي او خطبه به پوره توجه سره اوري. بل یو ملګری تپوس کوي چې د خطبې د اذان نه بعد دعا څنګه ده؟ خطبې اذان ختم شو، امام لا خطبه نه ده شروع کړې، دغه ټیم یو کس دعا کوي. د دې جواب دا دی چې امام کله د خطبې دپاره په منبر کېناستو نو بس ته به دغه ټیم کې ذکر و اذکار هېڅ به دا به ته نه کې، او دغه ټیم به دعاګانې نه کې. چې کله اذان ختم شو د اذان نه پس به هم ته دعاګانې نه کې، بس خاموشۍ سره کېنه، خطبه به شروع شي او خطبه په خاموشۍ سره واوره، نو تا ته به اجر د دې څه شي جي دا به پوره میلاو شي. بل یو ملګری تپوس کوي چې یاره د خطبې په ټایم کې سلام کول څنګه دي؟ امام د جمعې خطبه شروع کړې، په دې کې یو کس راشي هغه په تا باندې سلام واچي، نو سلام کول څنګه دي او بیا د سلام جواب ورکول ضروري دي که نه دي؟ نو د دې جواب دا دی چې کله د جمعې خطبه شروع ده نو سلام اچول جایز نه دي، دا ګناه ده. صحیح شوله که نه؟ که چا سلام واچو دا په دې ګناهګارېږي، او چې کله چا سلام واچو نو په تا باندې جواب ورکول لازم نه دي. که تا جواب ورکو په خوله باندې نو ته په دې باندې څه شولي؟ ګناهګار شولي. نو نه به د جمعې د خطبې په ټیم کې څوک سلام اچي او نه به څوک د سلام جواب ورکوي. دا ډېر اهم مسایل دي، لازمي د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي. وصلی الله علی النبی. چې په خوله کې نسوار وي نو ذکر کول څنګه دي؟ دغه شان خوله د سیګرټو د لوګي ککړه ده یا یو کس په خوله کې پان اچولی دي، نو آیا په دې حالت کې د ده دپاره ذکر کول جایز دي او که جایز نه دي؟ محترمو دا عادتونه نن سبا ډېر عام دي او ملګري تپوسونه هم کوي، نو تاسو به دا مسله په خپله هم زده کوئ او نورو مسلمانانو سره به هم شریکوئ چې هغوی په دې مسله پوه شي، او که په خپله تاسو کې دا عادتونه نه وي نو لازمي د نورو ملګرو سره شریکه کوئ، هغوی کې به داسې ملګري چې هغوی به په دې عادتونو کې مبتلا وي نو چې د صحیح مسلې نه څه شي دا خبر شي. دغه شان دویمه مسله دا ده چې په ګس لاس باندې ذکر کول څنګه دي؟ یا په ګس لاس کې یو سړي تسبیح نیولي دي او یا د ګس لاس په ګوتو باندې د هغې په بندونو باندې ذکر کوي، نو آیا دا ذکر کول جایز دي او که جایز نه دي؟ دا ضروري مسله را سره په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ. ګوره جي اول مسله دا ده چې په خوله کې نسوار دي یا د سیګرټو د لوګي خوله ککړه ده یا پان دي، نو په دې حالت کې ذکر څنګه دی؟ نو دلته مسله دا وپېژنه چې بهتره طریقه دا ده او پکار دا ده چې کله سړی ذکر کوي نو دی د خولې نه نسوار لر کي او خوله پوره طریقې سره کنګال کي.
که خوله د سیګریټو د لوګي ککړه ده نو چې د خوله پوره طریقې سره کنګار کی مسواک کی او داسې خامخا سیز استعمال کی چې د خوله دی سره پاک شي یا پان دی د په خوله کې هغه لر کی یا د پانو ککړه ده هغه ختم کی او خوله مکمل صفا کی او د هغې نه پس ذکر کی دا بهترینه طریقه ده جی ځکه چې دلته ته د الله جل شانه نوم اخلي او الله جل شانه زما او ستا د ذکر محتاج نه دی هغه الله جل شانه په تعظیم باندې ډیر خوشاليږي او ستا په عاجزۍ باندې ډیر خوشاليږي چې د الله نوم لته عزت ورکی تعظیم ولا ورکی په صفا خلی سره ذکر کی او دا احساس ته په دې دل او دماغ کې راشي چې زه د هغه لوی رب نوم اخلم کم چې زما خالق او مالک او رازق دی او د دنیا او د آخرت زما بادشاہ دی او په ما باندې بشمیر نعمتونه لکه د پشکال د باران پشان د هغه نعمتونه په ما باندې وریږي نو د هغه ذات نوم ز ذکر کومه دا خبر استا په ذهن کې راشي نو الله ته دا ډیره خوخه ده دا عاجزی ده او دا د الله د نوم ډیر لوی تعظیم او عزت ته او په دنیا کې چې څوک پچا ګرانی کنه یا عزتمندي نو چې بل څوک دا غنوم یاد کی نو ویل کړه دا نوم چې له ګوره په خراب خله بیناله پام کوا الکه یو ول او دسو کو به د پلانینو مخله الکه دا سړی په ما ډیر عزتمند او ډیر ګران دی ګوره د نوم بم په مردار خله ناله نو دومره پاک ذاتم بیا په پاک خله باندې سدي یادول کاری خو ګوره مساله زده که سره ده دی که نسوار دی یا د سیګریټو لوګی دی یا د پانو خوله ککړه ده او یو کس ذکر وکي کنه نو گنجایش شته جایز دی ګناه او ناروا نه دی خو ما درته ویل چې آداب نه دی د آدابو خلاف دي ټیک شولا نور دا معنا نشو کدي سړی ذکر وکړو نو دا په دې حالت کې ګناګار شو کینه دا ذکر به نه قبليږي نه قبلول په الله دی گنجایش شته خو دا د آدابو سدي خلاف دي دا مسله خوش ولا دویمه مسله دار چې په ګس لاس باندې ذکر کول څنګه دي نو په ګس لاس باندې چې کم دی اصل کې ذکر په کار په خلاص باندې دی هغه که تسبیح په خلاص کې ونیسا او هغه که ته په ګوتو په بندونو باندې ذکر کې نو سی وکا په خلاص باندې وک نبی له سلام مبارک د ارخ کار د پاره چې کم دی خلاص دی دا استعمال کړی دی او ثابتم دی دا چې په خلاص باندې څه کړی دی اذکار کړی دي خو ګوره د دې سره سره که چا ګس لاس استعمال کو د ذکر د پاره نو دا په دې ګناګاری ګنو گنجایش شته د دې نه منع چرته نه دراغله چې تاسو په ګس لاس باندې سو ذکر مکوئ په دې حساب مکوئ ځکه مقصود دلته ذکر د الله وی مقصود شمیر نه شمیر کته د کجوري پاډوکو کې او که په تسبوی کې او که په ګوتو کې او که د ګوتو په بندونو کې ټیک شو لکنه نو دا ذکر مقصود دی دلته دا شمیر مقصود نه دی نو شمیر کته په خلاصو کو دا ډیره به تر ده او کنه په ګس لاس چا او کنه د دې گنجایش ته او دا جایز دی په دې باندې بس سخت زورونه او من او دا خبره په دې باندې نه کې جواز شته خو بهتره ده چې سوشي په خلاص باندې وشي زما محترمو دا د خیر خبره ده نو څومره مسلمانانو رونو سره چې شریکه کوي زمونږ او تاسو د پاره به د اجر خبري وصلی الله علی النبی الامین په التحیاتو کې چې د شهادت کلمې ته ورسي نو دغلته دا ګوتو چتول سنت دي خدا به په ست طریقه باندې چته دا نور ګوتی به د څنګه دا به څنګه چته او په کوم الفاظو به چته او په کوم به ښکته کې د دې صحیح طریقه را سره او پیجنې یو دویمه دا چې یو کس د سمع د رکوع نه پورته شي د سمع الله لمن حمده په ځای باندې غلطي کې الله اکبر وای نو آیا په دې سجده سهو شته کنه او دې سره د منځو څه حکم دی دا اهمه مسلې را سره جنن او پیجنې او لازمی د خپل مسلمانانو رونو سره شریکی کوي چې اغوی تم ورسینو منګو تاسو ته په اجر ملاويږي ګوره جی مسله دا چې کله ته په التحیاتو کې نه کاغه وړه التحیاتو د غټه ده نو چې کله ته اشهد ان لا اله الا الله ته ورسی نو دغلته دا ګوتو چتول د سنت دي خو طریقې صدا نو دا دوه ګوتې براغونډي شي یو دا قچه ګوت او یو دا دوه براغونډي شي او دا د منځ ګوت او غټه ګوت د دین به حلقه جوړه شي داسې حلقه به جوړه شي ټیک شو لکنه او دا ګوته د شهادت چې کومه ده نو دا به اوچته شي خو په کوم ځای به اوچته شي په لا اله الا په لا اله به اوچتیږي دا نفي ده ټیک شو لکنه په لا اله به اوچتیږي او په الا الله بس کیږي خکته کیږي بد دا د دې صحیح
او بهتره طریقه ده. د ګوتې لبا بعضې کسان حرکت ورکوي داسې خوځوي، نو دا حرکت به نه ورکوي، دا د مونځ د وقار او د سکون خلاف دي. د عبدالله ابن زبیر صاحب په حدیث کې په روایت کې دا دی، کوم چې سنن ابو داود کې روایت نقل دی، هغه و چې نبی علیه السلام مبارک به ګوته اوچته کړله، په دې سره به اشاره وکړه خو حرکت به نه ورکو. نو ګوتې لبه حرکت نه ورکې، بعضې کس داسې دا ګوته خوځوي، نو دې سره د بل توجه هم خرابېږي او په خپل هم د مونځ د وقار او د سکون څه دي دا خلاف دي، په هغې باندې اثر غورځوي. نو دغه د دې صحیح طریقه شوه چې په لا اله به اوچتېږي، په الا الله به ښکته کېږي، قچه ګوته او د دې سره دا ملګري دا به راټوله شي او د منځ ګوته او د غټې ګوتې نه به حلقه جوړه شي او دا به په لا اله اوچته شي او په الا الله به څه شي، دا به ښکته شي او دا حلقه دې بیا تر اخره پورې تر د سلام ګرځولو پورې څه وي، دا دې داسې وي. ټیک شوله، دا خو د دې طریقه شوله او دا سنت عمل دی، پرېښودل نه دي پکار. که چا نه پاتې شي خیر دی، په مونځ اثر نه غورځوي. دویمه مسله دا ده چې کله یو سړی د رکوع نه اوچتېږي او د سمع الله لمن حمده په ځای دی په غلطۍ کې الله اکبر ووایي، نو دا یاد ساته چې په دې سره سجده سهو نشته. ټیک شوله، په مونځ باندې اوم اثر نه غورځېږي. سنت دا وه چې سمع الله لمن حمده دا د ویلې وي، خو په غلطۍ کې د الله اکبر ویو، دغلته مطلب د الله بړایي او حمد پکار دی او په الله اکبر سره د الله بړایي څه شوله، هغه بیان شوله. نو صرف سنت پاتې شو. سنت چې په غلطۍ کې پاتې شي، په هغې سره خو په مونځ بالکل اثر نه پرېوځي، په قصد یو سړی پرېږدي ثواب کې به کمی راشي، خو سجده سهوه پې دلته نشته دی. صحیح شوله. زما محترم ورونو، دا دوه ډېرې اهمې مسلې دي، ملګرو یې تپوسونه هم کړي او ډېرې ضروري دي. نو که د ځان دپاره صدقه جاریه ګرځول غواړئ، انشاءالله چې څنګه به پې ماته الله اجر راکوي، داسې به پې تاسو ته هم درکوي. نو مسلمانانو ورونو سره شریکې کوئ. وصلی الله علی النبی.